نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو محترمو هیوادوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې د عامه روغتیا وزارت شپه ورځ کوښښ کوي او زیار باسي ترڅو ستاسو لپاره معیاري خدمات برابر کړي او ستاسو هغه حقوق چې هغه په یو نظام پورې تړاو لري او هغه ډونران یا مرستندویه ټولنې چې دلته کار کوي په هغوی پورې تړاو لري د هغو تضمین وکړي. د صحتمندي د پروژې محترمو کارکونکو په خصوصي ډول تاسو ته یو زیری درکوم چې موږ تل هڅه کړې چې د تاسو له حقوقو څخه دفاع وکړو. نو په دې لړ کې موږ له یونیسف او دبلیو ایچ او له مؤسساتو سره مجلس ترسره کړی. دا څه بهتره معلومات ده چې یونیسف او دبلیو ایچ او د صحتمندي د پروژې اوس تمویلونکي دي چې د ملګرو ملتونو د ایمرجنسي څانګه دوی ته روپۍ ورکوي او هغوی قراردادي مؤسساتو ته ورکوي چې له امله دغه پروژه رن ساتل سوې ده او تاسو هم خپل معاشات ترلاسه کوئ. دا چې ستاسو معاشات په افغانیو دي او دوی اخیستي ډالر دي، قراردادونه له ټولو انجوګانو سره په ډالرو سوي. دبلیو ایچ او خپلو مربوطه انجوګانو ته ډالر په 8.5 دي کدرې داسې دي حساب کړي دي او همدارنګه یونیسف خپلو مربوطه انجوګانو ته ډالر په 92.83 باندې حساب کړي. خو دا چې اوس ډالر په 103 او 104 په دغه شاوخوا کې ده، نو له همدې امله د تاسو په معاشاتو کې کسر رامنځته کېده. نو موږ له دوی سره خبرې وکړې چې د تاسو معاشات باید معادل افغانۍ د ورځني نرخ مطابق درکړي. که د تاسو معاش 10,000 افغانۍ وي، دغه 10,000 افغانۍ به که د یونیسف مربوط مؤسسه وي هغوی به په 92.83 کې افغانیو ته اړوي او هغه افغانۍ به ډالرو ته اړول کیږي او هغه ډالر به بیرته افغانیو ته اوړي چې هر څومره صف مربوط مؤسسه وي هغوی به په 92.83 کې افغانیو ته اړوي او هغه افغانۍ به ډالرو ته اړول کیږي او هغه ډالر به بیرته افغانیو ته اوړي چې هر څومره افغانۍ جوړې شوي هغه به تاسو ته درکول کیږي. د مثال په ډول کې د یو چا معاش 10,000 وي کیدای شي دا 12,000 ته وخیږي، 13,000 ته وخیږي. نو په همدې اساس موږ تاسو ته ډاډ درکو، تاسو ته اطمینان درکو چې موږ همیش د تاسو له حقوقو نه دفاع کوو او تاسو ته د کارونو د پرمختګ لپاره د کارونو د پیاوړتیا لپاره کار کوو ترڅو زموږ ټول هیوادوال کوم خلک هغه خلک چې هغه په دې هیواد کې په دې یوه دایره کې دلته ژوند کوي، دلته اوسیږي، هغوی د روغتیا د برخې له ټولو مزایاو څخه برخمن پاتې شي. ډیره مننه، خوشحاله اوسیږئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.